ناکامه کېږي دا خو د الله په حکم نه پوره کولو په وجه سره ناکامه دی او دا کامیابي هو ده چې د الله حکم پوره کړي ځکه کامیاب دي. نو زما عزتمندو چې موږ او تاسو 15 وخته مونځ دا په جمع سره کوو زمونږ او ستاسو ژوند به جوړ شي. حدیث شریف مفهوم دی او چې کله انسان د منځونو اهتمام کوي نو د مرګ وخت کې انتهایی دا شیطان زور لګي چې دا انسان زمانه د دنیا نه کم د سره چې کم د کامیابی سیز دی چې دا یو نسی او د دنیا نه ناکامه لاړ شي نو د مونځ دا برکت دی. حدیث فضل مال کې حدیث شریف مفهوم دی چې د سره الله یو فرشته کوي د دې فرشتي دوه کار دي یو د کلمې تلقین ورکوي بل د شیطان تشو شیطان وته مخې ته نه را پرېږدي. نو موږ او تاسو په خپل منځونو خواري وکړو او د دې منځونو سره ژوند جوړیږي د دې منځونو سره زمونږ او تاسو الله ضرورتونه به پوره کوي. څنګه نبی علیه السلام مبارک حدیث شریف مفهوم دی چې کله به ورته سخت کار پیښ شي نو هغه د مازه طرف ته دغه زمونږ او تاسو دپاره چې کله موږ او تاسو ته کله څه مسله راشي کله څه ضرورت هم پیښ شي حاجت هم راشي پس خپل الله نه غواړو. الله خو الله دی د خزانو مالک دی د خزانو د خلکو درد ته یو پیره ورشه دوه پیره درېیمه پیره بس بیا بل څنګه خدای الله درته یو پیره ورشه یو پیره د عزت لاس یې واشو د څومره چې ورځي دومره به د الله سره ستا قدر پرې داسې زمونږ الله دی. نو موږ او تاسو د مانځه په ذریعه سره الله پاک نه خپل مسایل حل کوو او دا شان زما عزتمنو موږ او تاسو قرآن مطابق ژوند کوو. دا قرآن زمونږ او تاسو دپاره د هدایت کتاب دی ځکه حدیث شریف مفهوم دی د قرآن په وجه سره الله ډېر انسانان اوچتوي او ډېر انسانان ښکته ذلیله کوي. چا پې عمل وکړو الله پورته کړي څوک پې عمل نه کوي نو بس الله یې ذلیله کوي. او د قیامت په ورځ به د عرش د لاندې دا درې څیزونه یا قرآن شریف امانات رشته داري چا چې د دې خیال وساتو بس دی هم د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې دا شان موږ او تاسو د الله پاک ذکر کوو. څومره موږ او تاسو باندې الله احسانات دي احسانات هوی څه کمی نشته څه شمیر نشته چې کم از موږ او تاسو سهار ماښام د الله جل شانو ذکر دپاره وخت وباسو موقع محل دعاګانې ووایو جومات ته راځو. دا 15 څیزونه وي دا 15 ځایونه چې دي دا خو د هر مسلمان دپاره دا وي ضروري دي چې د دې دعاګانې یادې کړي. کور ته تلل کور نه راتلل او دغه شان جومات ته جومات نه ورتلل روټۍ شو او دغه شان د وده کېدو شو دغه شان باتروم ته تلل دا 15 ځایونه د دې موږ او تاسو دعاګانې اهتمام کړو. دغه شان د موقع محل اوس د ماښام شو د دې ځان له جدا دعاګانې دي د ساري جدا دعاګانې دي کې زمونږ او تاسو حفاظت دی د دې موږ او تاسو د دې ورغوي حدیث شریف مفهوم دی چې تاسو څوک چې د ماښام مانځه نه بعد سهار او ماښام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا دعا وایي دی به الله د ناڅاپي حادثاتو نه به الله محفوظ ساتي. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما هلك دا دعا درې پیرې وایي دی به الله د ضروري څیزونو نه ساتي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایي یو څیز ته د الله حکم وي مار لړم ته ماشي ته هو به چې خو هغه اثر به پرې نه کوي. د دې دعاګانو موږ او تاسو اهتمام کوو. نور راخیږي نور پریوځي سپوږمۍ راوخته نوې زړه د دې ټولې دعاګانې دي او دې کې زموږ او ستاسو کامیابي ده زما عزتمن او دا شان زما عزتمن موږ او تاسو د الله مخلوق سره ښه سلوک کول د الله مخلوق داخل و عیال دی د الله په مثال څوک چې دې سره ښه سلوک کوي الله هغه سره ښه سلوک کوي. تاسو ځمکې والا باندې رحم کوئ اسمان والا به په تاسو رحم وکړي. ځمکې والا باندې موږ او تاسو په دې ځناورو رحم کوو. زما عزتمنو موږ او تاسو معاف کول کوو معمولی خبره باندې جګړې نه کوو د یو بل غیبت نه کوو د یو بل صفت بیانو د ګاونډیانو لحاظ ساتو. او زما عزتمنو موږ او تاسو څومره نیک عمل کوو بس د الله د رضا دپاره کوو هېچا دپاره نه کوو د شاباسۍ دپاره نه کوو واه واه دپاره نه کوو بس زمانه خپل الله راضي شي. یو صحابي ګوره جنگ فتح شو که نه ډېر قیمتي څیزونه راوړل ډېر قیمتي کاڼي صحابو د اخلاص غرونه ځکه وایي د صحابه یو مد زموږ تاسو ډېر څه د هغې ته رسي نه دومره د اخلاص نه ډکو هغه صحابي هغه قیمتي څیزونه راوړو کم ډېری چې لګېدلی په هغې باندې کم صحابي مقرر وي د مخ پټ کړی وایي داسې ورویشته که نه ورته وایي نوم دې څه دی وایي بره والی پېژني وایي دا مخ دې ښکاره کړه چې زه دې وپېژنم وایي بره والی پېژني داسې د اخلاص نه ډک الله دې موږ او تاسو کې اخلاص په ایمان څه ته اخلاص ته وایي موږ او تاسو کې دې الله اخلاص پیدا کړي زما ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي تاسو جبل حزن نه پناه غواړئ دا جهنم کې د یو غم کوی نوم دی زبردست ډېر خطرناک کوی دی
یا رسول صحابه ته بس یا رسول الله دا د چا دپاره یو څوک چې په خپل عملونو کې ریاکاري کوي دا د هغې دپاره الله دې موږ او تاسو د ریاکارۍ نه وساتي شیطان مو هر وخت زور لګوي دا انسان عمل چې دی نو خالص اخلاص پکې پیدا نشي او دې ځان سره یو نسی آخرت ته هر وخت دې دا کوشش کوي او زما عزتمنو موږ او تاسو ته الله جل شانه یو ذمه داري راکړې ده د نبی علیه السلام مبارک محنت دا موږ او تاسو دا یو د فخر خبره ده د قیامت په ورځ به دا امت د نور امت باډیانې به غټي عمرونه به سیوای او دا امت به د نبی علیه السلام د انبیا علیه السلام سره خوا کې په څه وجه سره د دې محنت په وجه سره الله پاک به د دې درجې اوچتې کړي زما عزتمنو صحابو دې دپاره نبی علیه السلام مبارک محنت وکړو څومره ګوره لوږې تندې او څومره سفرې او څومره تکلیفونه او څومره د خپلو هغه قسم خبرې او دا ټولې چې دی نو برداشت کړي څه دپاره د دین چې دین هم شي نبی علیه السلام مبارک خو 100% یقین و که دې زما خبره ونه منله دا ناکامه دي نبی علیه السلام ورسره نرمي کول هغې به هلته د ده دپاره څه کول ده دپاره به د قتل ارادې کول چې دی به څنګه قتل کو څنګه به قتل دی به څنګه موږ په دې خبرو کې راولو داسې مشورې به ورته کړو داسې کس به یې ونه کتو چې هغه خبرو کې باتوري خبرې چې خبرې داسې خبرې کوي هغه به یې ورته وکړو چې دې خبرو کې راګیر کړي خو نبی علیه السلام مبارک چا راګیرولی شو نو زما عزتمن نبی علیه السلام مبارک داسې د دې دین دپاره داسې مشقتونه داسې یو ځل نبی علیه السلام مبارک رالی مخ مبارک باندې د سفر هغه اثار و کپړې هم داسې خیرنې وې فاطمه رضی الله چې ویجړې یا رسول الله ولې جاړې یا رسول الله ولې به نه جاړم ستا مخ مبارک چې دی نو هغه د دوړې دي پې او دغه شان دا کپړې خیرنې دي نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ستا دا دین به الله کچا او پخې ټولو ته الله دا رسېږي زما عزتمنو دا نبی علیه السلام مبارک محنت و لوږې ته یې ونه کتل دغه ته یې ونه کتل صحابه چې د څنګه ور د نبی علیه السلام دا صحابه ولې د نبی علیه السلام په باندې قربان ځکه دا دوی د علما فرمایي چې د نبی علیه السلام مبارک قرباني په انبیا علیه السلام باندې زیاته وه نو ځکه د نبی علیه السلام قرباني په صحابو باندې د هغې اثر ځکه صحابو چې وو نو بیا په د هرې قربانۍ ته تیار یو نبی علیه السلام یو صحابي چې دی وایي داسې لشکر کې لېږو نو را پرېوتو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل او سټ یې مات شو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل دی د لوږې د وجې نه صحابو چې کله د هغه لمن یې اوچته کړه نو د شا دا خېټه و د شا سره لګېدلو داسې هېڅ یې نه خو داسې وږي و بیا نبی علیه السلام مبارک وفرمایل تاسو ته پته وه یا رسول الله تاسو ته د ده لوږې پته وه ما ته پته نه وه چې کله دی د دغه نه را پرېوتو ما فرشتې ولیدې چې د جنت له ونه خوراک راوړي زما دا نه وه چې ګینه زه خو وږی یم زه تلی نه شم یو صحابي څومره موده بار تېره کړه کله بیا رالی واپسي کارګزاري به نبی علیه السلام یې دوباره تشکیل وکړو و یا رسول الله دومره راله اجازت راکړه چې کور ته لاړ شم او کور والا ته ویم چې زه په خیر خیرت سره ورسېدم نبی علیه السلام دوباره چې دی تشکیل داسې پتنګان داسې خپلو لوږو ته خپلو تندو ته خپلو بچو ته خپلو کاروبار ته ونه خو بس دین ته وایي دا دین په تمامه دنیا کې عام شي بس دا د هغې مقصد په دې شاړو رال په سمندرو رال اوس خو څومره سورلۍ څومره خوراکونه هغې سره به خوراک به و یا به نه و بس دا دین یې واخیسته چې دا دین په تمامه دنیا کې عام شي د هېڅ څیز نه یاره نه وه یو باچا ته ورغله باچا چې دی لاول خو پرېښوده نه په خر باندې سور دی خر هم ټپ ټیپ د ده کپړې هم داسې زړې مړې او داسې د ایمان والا بیا چې کله هغې ته ورغلې ګوره خر چې دی نه خر په دغه کې بوځي هغه چې څومره قالینونو داسې د ایمان نه ډک او داسې د انسانانو د څیزونو د بیا سر نه اخیستو بس چې کله لاړې بیا ورته وایي څنګه راغلې خبرې مبرې وشي څنګه راغلې م الله را لېږلې ما چې تاسو د دې مخلوق د غلامۍ نه الله غلامۍ ته راشي ټولې خبرې ورته د آخرت مخې ته کېښودې څه ناست زما عزتمندو ښه بیا ورته د اسلام دا وکړو ته اسلام ښه که دې ته موږ تیار نه شو بیا ورته وایي چې تاسو به موږ له ټیکس راکوئ ځکه چې تاسو زموږ په الله په ځمکه باندې اوسېږئ زموږ د الله څیزونه ښه دې ته تیار نه یې بیا ورته وایي چې دا تورې ورپسې داسې راکړه بیا به دې ته تیار ښه سوچ به پرې وکړو مشوره داسې د ایمان نه ډک زما عزتمند د هېچ چا نه بیا سر نه اخیسته نه د باچا نه نه د څیزونو نه دا دین چې دی نو بس دنیا ته ورسو زما دغه زموږ او ستاسو هم ذمه داري ده لږ غوندې ژوند دی د مرګه پورې منډې تړلې دي بس د الله د رسول مطابق ژوند تېرو په الله قسم د مرګ سره به داسې مزي
زمونږ او ستاسو دا روحونه به څومره په عزت سره به راځي او څومره په عزت سره او فرشتې به پې یو زه به یوسم بل وایي زه به یوسم داسې په عزت سره به زمونږ ستاسو دا روحونه که موږ تاسو دا محنت خپل کو د الله مطابق د الله رسول مطابق هم ژوند تېر کو بس دنیا کې به هم کامیاب وي آخرت او مرګ وخت کې به هم کامیابي او بیا د مرګ نه بعد زما عزتمندو کوم مراحل چې را روان دي هغه کې د پولیس د قبري د پولیس راتي دا ټولې به زمونږ او تاسو ته الله داسې اسانې کې د قیامت ورځ چې ده کومه څومره علما فرمایي څو زره د الله پاک داسې موږ او تاسو باندې لکه وایي د ساري د 2 رکعاتو باندې څومره ټیم لګي د مشکو په ډېرو به ناست خو که دا خپل ژوند هم لګوندو د الله مطابق دې دپاره انشاءالله کارونو ته نه ګور دا کارونه به وي که موږ او تاسو دا کار د الله دپاره پرېښودو الله به پکې برکت اچي او که نه اچي الله به خراب کړي نه خرابوي الله لومبي وخت کې د انسان ته دا دغه راځي چې دا به شي دا چې کله د قدم د الله په لاره کې واخیستو د الله د دین دپاره الله ټول بس بیا فیصلې زبردستې فیصلې کوي دې دپاره انشاءالله ملګري نیت وکړو خو هم انشاءالله کومو ملګرو 4 میاشتې دې لګولي انشاءالله د هغې 4 میاشتې که اوس که نه انشاءالله سیزن نه بعد زموږ د علاقه داسې ده چې د سیزن نه بعد انشاءالله د سیزن نه بعد نیتونه وکړو که خیر چې زه به ځم خو دې دپاره بیا د الله نه دعاګانې غواړم چې الله ما خو نیت کړی دی یا الله ته ما قبول کړي نو کوم ملګري به انشاءالله د سیزن نه بعد بالبن پکې شته ها جی ماشاءالله سیزن نه بعد که خیر انشاءالله وخت پکې لاشه خیسر رحمان به انشاءالله الله نور ملګري انشاءالله ټول ملګري ده کاشف حافظ صاحب انشاءالله ماشا فرمان بھائی ماشا فرمان سے بول ہاں نور محمد صاحب نور مرګري زیارت ګل بھائی ما پوره جماعت به خیر دلته انشاءالله موږ هم دله دعاګانې الله دې قبول کړي فواد محمد ماشاءالله نور مرګري کم جماعت والا مرګري دا انشاءالله ارادي پاسو انشاءالله اراده زموږ استادو کار ده ماشاءالله سیداده چله انشاءالله امیر صاحب 4 ماشاءالله سیداده صاحب انشاءالله چله نور مرګري انشاءالله نیتو زموږ و میاشتې جماعت مولوی صاحب پوره جماعت د و میاشتې انشاءالله جماعت پوره شوی دی دعاګانې کوي بس الله پاک انشاءالله سیدن نه بعد که خیرم د و میاشتې راځه ماشاءالله مرګرو خو ټول ارادي دي کنه انشاءالله نو څنګه داسې روزه حاجي صاحب حاجي تاریخ وار سي روزه او تکیره چې کم تاریخ وار کنه نو ولې سم خو دغه 13 باندې د 15 باندې چې خیر لاس 15 بس صحیح ده صحیح ده 15 سي 15 نمبر ګری وي 20 کو 15 دا 15 لاس او شل ورځې پکې پاتې دي ته وسوک یاره ک 15 تاریخ په زمانو کې سعودي کا طيبه رشید نو ملي کا ماشاءالله نور بسوک شي یو کس په ان شاء الله سیزن مبصره دغه شي موجود دا انجن تیار شي څنګه 15 تاریخ باندې څوک بشي ان شاء الله ماشاءالله نور محمد صاحب ودرېږي ماشاءالله نور ودرېږي مرګري ودرېږي خیسر رحمان بھائی نور بسوک شي ان شاء الله د کورنۍ محمد ان شاء الله لو راځي پکې ستاره که خیری سیار خان کسر چې دغه و دی به که خیر کوشش به وکړي نور مرګري ان شاء الله ټول مرګ دا جماعت دلته دی که خیر ان شاء الله چې مرګري ولا وخت ورکو خاص کر دا ظالم مرګري چې دلته یو خو نن سبا دا تقاضا ده د استادانو کنه او هغه سټوډنټان چې تللی شي نو دې سره ان شاء الله چې ملاقات وشي د دې په ذریعه سره الله پاک یې تیار کړي زموږ استادو ګټه ده ان شاء الله داسې مرګري چې ان شاء الله که اوس یې دغه نه چې د سیزن نه بعد خو 4 میاشتې نیتونه چې هغې سره د دې ان شاء الله ملاقات وکړي نو څوک به که خیر ان شاء الله سبا وخت ورکړي ان شاء الله موږ به مولانا صاحب زه به اصل زاده صاحب موږ به